نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي زمون کو اصول کے پرون الحمدللہ د دې خبره بیان شوه او چې انواع د توحید سودی او د شرک معنی لغوي او شرعي اصطلاحي صدا او اقسام د شرک سدي نو مختلف علماء کرامو د شرک مختلف انواع او اقسام ذکر کړي دغه شان زمو مشایخ رحمهم الله اغوی تقسیم د شرک کړه شرک اعتقادي او فعلی عملی تھا په شرک اعتقادي کې اشراک فی العلم داغی تفصیل ذکر شو او دویم نمبر اشراک فی التصرف اشراک فی التصرف دی تویل کیږي چې د غیر الله بارکی دا عقیده ولرل شي چې اغویم فوق الاسباب د نفی د رسول د ضرر د دفقول مالکان دي او په دې ټول امور کې فوق الاسباب اختیار مند دي ایکلم بنے تاسو د اشراک فی العلم غنتی آیاتون راڑولیو چغی کی اثبات التصرف للہ تعالی رہے اللہ د تمام تصرفات و اثبات خپل ذات عالیت کئی داغی بارکی او آیات گو رئی د سورہ یوسف دولسم پارکی او تاسو په اصول کې په یو سلورم صفحه کې دی آیات ګورئ سلوختم نمبر او سوچ بم کوي چې تاسو مخکې اصول کتلی وی چې موږ به آیات کله یو دعا ذکر کوو خو هغه کې به موضع الاستدلال پیژنئ یوسف علیہ السلام د جیل دن جیلیانو تا وعظ و نصیحت کئی دیکھ یو مسئلہ منگو تاسو ذکر کئی چې د اخلاص خبره که د چار دیواری دن می او د جیل دنم دا خدا با اللہ بار رو باسی او دا با تمام دنیا ترسیگی کله چې اخلاص وی د اللہ رضا وی نو خبر اگر که پچار دیواری کې دن ندا ور یوسف علیہ السلام د جیل پچار دیواری کې دن خبره کړي او الله دی امت پور رو رسولا د جیل مرګرو توي ما تعبدون من دونه دولسم پارک آیات د سلوی ختم
ما تعبدون من دونه تاسو عبادت او بندگی نکوي ما سوا د الله نا الا اسماء مگر د خاوندان ذنمنو تشنمون مورتیخی چی دا آلہ دی نور سا حقیقت نشتا سمیتموها انتم دانمون دا آلہ ورتتاسوی خودی دی او کتاسو آئی چی مونگ دی خودی و آباؤکم ستاسو مشران ورتیخی ما انزل الله بها من سلطان ندر علی گل اللہ پدینم کی خدوس دلیل د بها ضمیر دی تسمیت راجی دی چی سمیتموها کی داغی ذکر شو ما انزل الله بها اے بتلک التسمیتی ندر علی گل اللہ پدغنم کی خدو من سلطان سدلیل او دا قرآن پا آیاتنو کی آیات دے چی تقریبا سکم سلویختو پورے آیاتو نرازی چی پا شرک سدلیل نشتا ادا طالبانو باندې موږ درس د دې روزي کې راجمع کو پرون تاسو له قرضا وا ها چا پورا کړي موږ دا بنات کله کلمه درلوي دا ولټوي چې څومره کرته وی دي چې دا مخله کتاب چې پروت دې دا د هدایت کتاب دې دا شیاتونه سره ولټای نګوره تقریبا سلويختو پورې آیاتونه دي په مختلفو عنوانات سره چې په شرک د مشرکان او اس دلیل نشتا ما انزل الله بها من سلطان نذر علی گل الله پدینم کې خودو چې داد دې زموار دې او داد دې زموار دې س دلیل ان الحكم الا لله دا زمون موضع الاستدلال دے او دا جواب دے دی او سوال مقدر اے دی جیلیانو زړونو ته خبر وردن نشوا زکد الله د نبی دی اخلاص او د زړه د درد خبره وا ای ورته خبره خود ډیره خاو کا خو حکم لنا بذالک کبراؤنا زمون مشران منتدا سے حکم کړي چې دا د عبادت مستحق دی او دا مشکل لري کوي او دا پریشانی لري کوي ها سوال مقدر سره حکم لنا بذالک کبراؤنا وی مونږ مشرانو داسې حکم کړي یوسف علیہ السلام دا غید سوال جواب کوي سوال پټ دی ان الحكم الا لله وی دلته د پلار او د نکاح او د مشرانو فیصله نشي ان الحكم الا لله ندے واک و اختیار مگر صرف د الله پلاسو کې دے وګوره حکم پرون تاسو ویلو قران کې چې حکم راځي نو دو قسم وی یو تا حکم تکوینی وی او دویم تا حکم تشریعی وی ور په دې مختصره جمله کې دا د قران غ جوامع الکلم دی پلند جمله کې ټول دین را بنو حکم تکوینی دیتا وای سوک مړ کای سوک ژوند دې کای چاته مال ډېرای چال کمای چال اولاد ور کای او چال نور کای سوکې پجړا کړي او سوکې پخندا کړي ان الحكم الا لله نه حکم تکوینی مگر د چا پلاسو کې
ګور خبره څومره په مختصر الفاظو کې بڑ کول سوک کوي ژوند کول سوک کوي بیمارول سوک کوي او صحیح کول سوک کوي او ډیرول او کمول او ورکول او بندول ان الحكم الا لله یاد حکم نہ مراد حکم تشریعی دے حکم تشریعی دی تو دا حلال دی دا حرام دی دا ایمان دے دا توحید دے دا جائز دی دا ناجائز دی وای دا اختیار د چا د پلار او نکاح د مشر د پیر او د مولا پلاسو کې نه له ان الحكم الا لله ند حکم تشریعی مگر د الله پلاسو کې دے او الله حکم کړه امر الله حکم کړه د حکم تشریعی الله تعبدوا الا اياه دا چې تاسو عبادت او بندگی بن کوي مگر دی والله بکوي ذالک الدین القیم دا القیم په معنا د ثابت دا غدین د ثابت پدې دلایل عقلیه او نقلیه دي او تاسو د پلار نک په دینو په شرک ما انزل الله بها من سلطان باغی خو اس دلیل ندر علی گلے ذالک الدین القیم دا دین چې دی والله عبادت او بندگی وکې اپ دنیا کې بل هیڅ کم نشته چې عبادت او بندگی ورتو کې دا دین دې ثابت پدلایلو ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن دیر د خلق نه پوهینا اوای موضوع الاستدلال مو په جند پکې ان الحكم الا لله اثبات التصرف لله طول خبرې ځان تسکي ثابتې دارنګ وګورئ دې پسې سورہ رعد سورہ یوسف پسې سورہ رعد راځي داغی او سلوی ختم نمبر آیات وګورئ او تاسو اصول کې او سلسله اور مصحف کې د آیات لیکلې خچراړه وې نو لاس و معدد کیږي او اجر بقدر مهنت وی اولم يروا ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها اولم يروا آیا دای سوچ او فکر نه کړي رویت قران کې کله بصری وی خو اکثر رویت سوی رویت قلبی وی اولم يروا آیا دای سوچ نه کړي ان ادا چې بشک مونږه ناتل ارض راتل کودیزم کې د کافر وتا ننقصها نیمګړوال راولو پدې کې من اطرافها د دې طرفنا ازمکه کې نیمګړتیا راولو د دې آیات علماء یو غن توجیهات کړي ترجمه کې بمرازي او عادت زموږ د اصول کې موایو الارض کی الف لام د عهد د مراد تزمکه د کافر دا د نبی علیہ السلام او د خلفای راشدین او د صحابه کرامو رضی الله عنهم په دور کې شو روزانه فتوحات کېدل نو د کفر زمکه نیمګړه کېدا او د اسلام پهلاوي دا نو ایدای څنګه بچ دا معنا اهل علم په دغه دریو اقوالو کې غوړه ګرځولې چې الارض کې الف لام د عهد ده مراد تزمکه د کافر ده
او ننقصها من اطرافها نه فتوحات اسلامیه مراد دي فتوحات کیږي د کفر زمکه کمیږي او د اسلام زمکه سیوا کیږي یا یومانا آیات مبارکه کې علماء کرام مدام کړي برکات ختمیږي نقصانات راځي او خبره هر ورځ د بلې نه مجموعي لحاظ سره بدتر ده هر څه په حیا ختمیږي الفت او محبت ختمیږي هر څه په کمی دي برکات پورته کیږي حدیث د بخاری شریف کې راغلی وای کال بد میاشت زیل راشي میاش بد افتی زیل راشي افتب د ورځ زیل راشي او ورځ بد یو ساتم رشي فخوانو چې په یو کال کې سکارو نګړي او په شلو کالو کې سوک سوک نشي کوله الله باز خلق له په وخت کې برکات واچي تاسو ورې زموږ په خوانو علماء دغه عمرونو سمره چې موجوده ودي او سمره تصانیف کړي چا زر تصانیف کړي چا د زرو نکم او زیات کړي اوس موږ مدینه منوره کې د شام یو لوی عالم وفات شو محدثو دی بیماری کې دا کوم وبا چې راغلي دا بچی مې رالوي چې 244 کتابونه لیکلي سورہ ټول علمي کتابونه دغه باز خلق الله عمر کې یو قدر او قیمت واچي اوس دا علماء شتا زموږ قاری حذیفه سے بھی استاد دې د قرات او حرم کې اوس کو تپیش مسکالو کو نو لاړ دې د مغرب ناغه دې توی چې والد سے دراشي ما سره به ملاوي نو داغه والد غټ عالم دی یو تفسیر لیکله 200 جلد کې اوس ژوند دې د عالم لا سو جلد کې او کمال دا کړي چې دا چې تفسیر یو خود ته عام ملاويږي نه کوشش دا کړي چې کوم صحیح احادیث د قران بارک راغلي دې جمع کړي باغې سندي کلام کړي او د اهل فن اغرای ذکر کړي 200 جلد کې نواز خلق الله په عمر کې برکت واچي عمر کې سو کې برکت واچي نو یاد آیات معنا دا چې برکات پورته کیږي او یو درې معنا علماء دام کړي زمکا کې نیمګړتیا راځي په وفات د اهل حق علماء چې الله والوي علم دې عمل دې نو پدای سکی علاقه یتیمانان شي علاقه پس شي یتیمه په جوړ شي ملک پروان شي هغه برکات ختم شي چې کوم الله دې علماء سره مرګري کړو مولانا منظور احمد چنویتی رحمت الله علیه وی ذکر کولو الله دې قبر ضرور نډک کی وی شیخ د پنډي وفات شو شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمت الله تعالی علیه نو یو ټانګي والا سره پټانګه کې کینا سمال ولوي ما طالب القرآن لبوزا وی هغه باندې پیژنې کې چې دا د شیخ په شاګردانو کې دومره لوی شاګرد دی دا د قادیانیت په مقابله کې د فولاد دیوار منظور احمد چنوټي رحمت الله تعالی علیه نو یو کوچوان مالوي طالب القرآن لږه ما ورته او وی بلار را لوي وی شیخ وفات شو وی دا خار ټول یتیم ښکاری دا خو یو ټانګي والا سدي اثرات دي وی شیخ وفات شو دا ټول شهر یتیم ښکاری اولم يروا آیا دی ګورینا ان ناتل ارض دا چې بشکرات للقوم مزمکه د کافر تا ننقصها من اطرافها
او نیمګړتیا را ودود دې په اطرافو کې زمون موضوع الاستدلال دار والله يحكم الله فیصل کوي لا معقب لحکمه نشته د سوکرت کون کې او بدلون کې فیصله د الله لرا يحكم د چا د مرګ فیصله کوي د چا د هدایت او د چا د گمراهۍ ا د چا د بیماری د چا د صحت او لا معقب لحکمه لا راد لكل ما حكم به ولا مبدل لكل ما حكم به الله فیصله څوک سره شي کوله والله يحكم والله فیصله کوي لا معقب لحکمه او نشته څوک بدلون کې دا غد فیصله وهو سريع الحساب او دا الله زر حساب کون کې دې دارنګ یو ګورې اثبات التصرف لله تعالی سورہ مومنون ګورې اتلسم فارکی او دا غي آیات ګورې اتا اتیایم نمبر د سورہ مومنون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون قل حبیب فرمایا اے مشرکانو من سوق دے غزات بیدیه چی پلاس داغ کی ملکوت کل شین مکمل و کامل اختیار د هر یوشی دے نگورا د هر یوشی کامل و مکمل اختیار کډې رہیے ک کمایے ک فنا کایے کشت کایے دا د الله پلاسو کې او هو یجیرو دا الله پناهي ور کوي چال چوغاړي ولا یجار علیه او دا الله مقابله کې څوک چاته پناهي نشي ور کوله ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهی گئی دا آیاتونه دي چې دې ته وایي اثبات التصرف لله تعالی تمام نفی او نقصان او د تمام اختیارات فوق الاسباب د الله لا سکینی وګورئ د سوره یاسین اخیرنه آیات فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون نو پاکی دا غزات لرا د شریکانو نا او د عیبونو نقصاناتنا بیدیه چی پلاس داغ کے ملکوت کل شیئن پورا اختیار د هر یو شی دے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ او خاص دی الله تبتا سو واپس کړي شي دارنګ وګورئ د اثبات التصرف لله د پارا د سوره شورا آیات پیشتمه پارا کی سوره شورا راضی او داغی آیات مبارک وګورئ یو کم 50 نمبر لله ملک السماوات والارض خاص د الله د پارا
بادشاہی د اسمانونو او زمکو دا یخلق ما یشاء پیدا کوي هغه چې خوښي یهب لمن یشاء اناثا بخی چاته چې خوښي تشلونا بعضی بنی آدم او زوجینو تشلونا ورکي ويهب لمن يشاء الذكور او بخی چاله چې خوښي تشزامن لونا ډوینه تشزامن ولور کی او یزوجهم یا گډ وډ ور کوي غویتا ذکران و اناثا الکان و جنکی ور اثبات التصرف دے للہ چاہتا تشیلون ور کئی چاہتا تشزامن ور کئی او چاہتا گڈ وٹ زامن او لون ور کئی ویجعل من یشاء عقیما او گرزوی چالے چی خوخشی بی اولادا نا علک ور کئی نجینی ور کئی انہو علیم قدیر بیشک دا اللہ پوہ دے قدیر او قدرت او طاقت لرن کے دے نگور آغا آیاتنا مراوارول چی اثبات التصرف للہ اس آغا آیاتنا گوری الثانی نفی التصرف عن غیر اللہ آغا آیاتنا گوری چی دا غیر نفوق الاسباب تصرفات د نفع نقصان نفی کړی دي وګورئ د سورہ ال عمران سلورم پارکی آیات یوصل اتوشتم وګورئ 128 نمبر آیات وګورئ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون اگر کری آیات تا مدڑ پسترگو قتل ندی ایمان او د توحید ټول مسئلے پدی آیات کی حل کړي او د آیات د نزول وجداوا صحیح حدیث د مسلم شریف کی راغلی د نبی علیہ السلام رباعی غاخ په احد کې شهید شوو کثرت رباعیته یوم احد ادي په لګوري معنی دا دوا لاندې باندې مخامخ غاخونه پریږي ها دې سره دی خي طرف له دې دوه ندی فر دې ته رباعی غاخ وای یو خدای انیاب دي کنه د انیاب او د دې په دې منځ کې دا افکاری راځي دا یو کافر پکانی گزارو نو غاخ مبارک خود ویخ نمات نشو خو یو ټوټه تلری شو د دې غاخ نسو کم غاخ ها ها څنګه ورته اگست لاس دی بل په لونیو لا پاسې دې خبره الټا کا ما خیلاس دی په لونیو د اگست دی بل په لونیو خیال دې واله خبره ډېره بدل کړې نه کنه ها څنګه چلی هم ګورځان په خبره پویول ته به سبا خلکو له اگست لاس دی په لنی شي بعد له خیلاس سوکو اې دی خي طرف لا دول غاخونه لاندې باندې پریږي د دو غاخونو نه دی په لدا دریم غاخ دیتا رباعی وې دا یو کافر د ګټي گزارو کو خي طرف لا غاخ شو مات شو دا ګور امانت ته راس شي اورې دین کنه دا به امانت په پوره رسوي زموږ دي عالمانو لیکلي وې د دین د ذکر لپاره سلور مراتب دي سورہ یو الاستماع پورا وګ دیول یو څه شی دا اوله مرتبه ده پورا وګ دیول دویمه مرتبه ده الفهم ځان پویول چې غو خو مې نیولې وازنه د خي طرف نګس طرف جوړ نکم
ا د خلاف نسو نکم غسلاس جوړ نکم او دریم د الحفظ چې وقت نیولې په هم شنو خبره یاد کا او د یادولو دوا مرتبه دی یو تقریبا ختمه ده یو تا اهل علم وای ضبط الصدا په خوا دومره حافظي وي چې خبره د استاد خپل نه راوته د دومره تقوا وا دومره اعمال او دور الله سره تعلق چې بس لړ نه به خبره بیا جدا کې د نو دا شی تقریبا سره د نش په مرتبه کې ده نو بل شی پاتې نه دي ته وای ضبط الكتابت خبره بیادېږي خو په لیکلو سره خبره بیادېږي خو پس په لیکلو سره سو مرتبه شوي او سلورم عمل له عمل دا دی چې ما کوم دین زکو خپلم په عمل وکم او چې نور تم د وس مطابق ورسو سو مراتب شروع آیت بشي خودريګه وای شم تاسو موټي خو دی والی خوشاله ها یو ماشاءالله ما دې ماشاءالله ور سلورم عمل له سلورم څه شی ده ادا اهل علم وګوره د دین خبرې دي موسی عليه السلام نه لار رکشوي د مدین مصر ترازی د بیبي او بچو ته دلته کېنه لار رکشوي او دار اور مسای کو زو ګورم لګورم امراړم چې ځانم توت کوي او اجد علی النار هدا دی اور سره وسوک لار خودن کې وینول تور تعالی وای انی انا الله فاستمع لما یوحى دا روبنای مرتبه ده و اذا الله غوغونی سچ د خبر وحی درته کی نو اوله مرتبه سره نو حدیث د مسلم شریف کې راغلی دا الله د حبیب په وحد کې دا غاخ مات کړي شو سر مبارک زخمی شو د الله د حبیب جنگی ټوپۍ په سر او د وزغریه چولې وي او کافر دومره گزارونه وکړ چې هغه د اوسپنې ټوپۍ په سر ماته شو او دا غي د ماته دو سره سر مبارک زخمی شو او د زغری کړای په دې مخ کې ورون ختی پس کې ورون ختی اننګو مبارکو کې دومره کافر گزارونه وکړ تعالی حبیب ته ډېر تکلیف په وخت کې رسول شو صدا پاس او یاد تورو د غټو د غشو دا گزارونه علامه حافظ ابن قیم رحم الله زاد المعاد کې لیکلي وې دا الله حبیب دومره کمزور شوی چې په ولاړې امامتي وشو ورکول نو په دغه ځای په ناشته امامتي ورکا مدینه منوره کې یو مسجد دی چې راځي هغه ته وایي مسجد المستراح دا الله حبیب دغه دې کې دمه فرمایلی او ویني د اننګو د سر مبارک نه بيدي دا الله حبیب وایي کیف یفلح قوم شجوا راس نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم الى الله تعالى اغه قوم بسنګ کامیاب شي چې د پیغمبر سر زخمی کو ویني توبېولې غاخ مبارک ورتمات کو او دغه پیغمبر الله تعالی بلی وګوره الله دا آیات مبارک رولي ګلو ليس لك من الامر شيء نشتد حبيبتا سولر من الامر وردا یو قاعده د نحوی کله الف لام عوض د مضاف الیه وی من الامر من امرهم نشتد تاسل د کار د دی کافرنا شیء ضرب اختیار زما حبیب د چا په تبا کې دو کې او د چا پشت کې دو کې تاسو وسو اختیار نه چلیږي او یتوب علیہم دا او دې کې پمانا د حتا دې یا پمانا د الی ان حتا یتوب علیہم الی ان یتوب علیہم تر دې چې یا الله مهربانیو کی پدوی او دې کافر ته اسلام بنصیب کی
او يعذبهم او کی ایمان رانو نو عذاب ولور کی فانهم ظالمون نو بشک دوی ظالمان دی. سوچ مده بھائی سید العالمین یو قسم خیره کوي پریشان دی وارش والا ولوی د چا پشت کولو نشکولو کې پیغمبر استا وسن چلیږي د دینونو مردگان وس پوچلی الله و اذا صحابه شهیدان کل تاسو زخمی کوي که زما خوښ اسلام ورته نصیب کو. او اکثر د احد کم کافر چې غټ غټ ورستو د مسلمانانو لوی لوی خلق جوړ شوه ځکه خالد ابن ولید رضی الله عنه د لاسه په احد کې مسلمانانو له تکلیف رسیدله ورستو د څه جوړ شوی سیف من سيوف الله الله په تورو اکرما رضی الله عنه رستو صحابي جوړ شوه. ادي خلق کفر هم د ټوکو نو یو جنگ یو جهاد کېدو نو پای کې د کافر زور ډېرو نو کریم رضی الله عنه میدان سره وته یې سوکرا سره په مرګ بیعت کړي نو سلور سو کسانو بیعت او دې سلور سو واړو داسې حمله وکا شهیدان هم شول خو دشمن سوکو دشمن ماته وخړه د دې کې کریم رضی الله عنه دې وګوره د حمزه رضی الله عنه قاتل له وحشی ابن حرب دیم صحابی شو او د الله حبیب ورته ویلو راغه ویزو وحشی ابن حرب کلمه وې وتا زما تر څنګه شهید کړه او هغه واقعا ذکر کا رسول الله علیه السلام جړل ورته وګوره اسلام دې قبول له خو ما له مخې نه راځي د چې تاو ګورم د حمزه او ټوکړي مې را یاد شي د مسیلمه الکذاب سره چې کله جنگ دی نو وحشی ابن حرب رضی الله عنه ټول شپه الله ته وجړل وې زما رب چې کافرو د زما د لاس دی او دومره عظیم سره شهید کړو چې ستاد پیغمبر زړه ته درد رسیدلو سبا د کفر او د اسلام مقابله دا کافر ول چې د لاس وجدي زما د لاس نه وجدي مسیلمه الکذاب د مسیلمه الکذاب په قتلولو کې دو صحابه راجم شي یو څوک دی وحشی ابن حرب رضی الله بیا به وی چې په کفر کې ملوي سره شهید کړو نو په اسلام کې مې یو لوی کافر بردار کړي. وګوره دا آیات ټول ایمان مونږ ته مخده کوي. خاتم النبیین او امام الانبیاء ته وای د چا په هلاکولو شتکولو کې ستاو سم نه چلی نه د بل بابا او د پیر او د مړی او د غټي او د بوتوا سو چلی لیس لک من الامر شیء نشتر حبیب تاسو لرا دکار د دی کافر نشیء ضربر اختیار او یتوب علیہم تردی چی اللہ و مہربانیو کی پدوی او د دین او د ایمان توفیق باور کی او يعذبهم یا عذاب ور کی دوی تک توبه ونستا فانهم ظالمون نو بشک دوی ظالمان دی. نو ګور نفی د تصرف دا عن سید المرسلین اسی یو بل آیات وګورئ چې الله نفی د تصرف کوي عن سید المرسلین اور ژوندۍ نبی ته وایي ته فوق الاسباب د چا د نفع نقصان مالک نه موږ بڑی کی جګړه وای قران سوای او موږ باندې نفس او شیطان څومره غلبه کړو. وګورئ سوره مائده وګد آیات دې واغې کې موضوع الاستدلال وګورئ دی اصولو کې کله موږ غموضوع الاستدلال او مختصره جمله د آیات ذکر کړی وي. وګورئ د سوره مائده آیات یو سلوي ختم نمبر وګد آیات دې تاسو په کې د غموضوع الاستدلال وګورئ. وګد آیات ته دا جمله په کې وګورئ و من یرید الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا
ومن واغسوک یرید الله چې الله اراده لرلدا فتنته داغد گمراه کولو او دا غید عذاب ورکولو فلم تملک ارگز حبیب مالک بنشی لہو دا غید پارا من الله شیئا دا اللہ دا طرف نظر بر اللہ ویزی چی بیلارکو نو حبیب استاسو غنتی عظیم شخصیت پلارکول نشیم ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا هرگز مالک من شدا وی د پارا د الله د طرف ند سشي دارنګ سوره اعراف ګورئ نفی د تصرف عن سید المرسلین نهم پارک ګورئ او آیات ګورئ یوصل اتات ایم نمبر قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله قل حبیب او فرمایا دی امت دی اعلانو کا لا املکو چیز مالک نیم مالک لنفسی د ځان د پارا نفعا فوق الاسباب د فیدی رسول ولا ضرا او ند ضرر او بیماری د فقولو الا ما شاء الله مگر هغه چې د الله خو خشي بعض مفسرین دې کې استثناء متصل ذکر کړي امام روح المانی وایي کې استثناء متصل شنو دي کې دلیل له کما قال الشیخ ابراهیم القورانی على ان قدرت العبد مؤثره باذن الله تعالى ومشيته د بنده قدرت د الله په اجازت بیا مؤثر وي او چې الله اجازه ورسره شي الا ما شاء الله مگر هغه چې خو خشید الله اباظ علماء استثناء منقطع ده الا ما شاء الله لكن ما شاء الله هغه چې د الله خو خشي نو مال به فائدہ ورسي او مانب نقصان د فکی ولو كنت عالم الغيب کچره وز چې ز په غیب پوي دې لاستكثرت من الخير نو خام خاډر بمراج مکړې وزان ته د خیرنا وما مسني السوء او ما لاړو دنیوي تکلیف برسېدل نه مفتی رشید احمد رحمه الله فرمایي وی آیات کې الخير والسون مراد د دنیا خیر ده خبره ته سوچ کوئ ځکه زموږ ایمان ده چې د اخرت ټول خیرونه د الله حبیب ځان له جمع کړي او د اخرت ټول سود هغه نسبي دفع دي نو الآیات کې الخير کې الف لام د عهد ده د خیر او د اسون مراد دنیوي ده ما بډیر جمع کړي و د دنیا د خیرونو نظام تا وما مسنی السوء مالا د دنیوي تکلیف برسېدل نه وې نو د الخير وسونه ګره د اخرت وال ندي زموږ ایمان دې چې ټول خیرونه د الله حبیب ځان ترا جمع کړي او ټول سودای نه دفدي دي تو نفي د تصرف عن سید المرسلین علیہ السلام دارنګي سورہ یونس ګورئ یو لسم پارکی سورہ یونس رازی داغی آیات ګورئ د سورہ یونس یو کم 50 نمبر
قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. ها بھائی سفرک شو دوړو یادونو کې دا څه محسوس کړتا نه و ها یو شانتی دي کې سفرک شته ادا وېدا د تدبر کتاب د موږ آدابو کې وې او چې څوک په عملو کې کړه سفرک راغې دوړو یادونو کې آیات د سورہ اعراف او دي کې سفرک دي سفرک نه والته بالله ماشاء الله ها بھائی ګور الته نفعن مخ کې کړه او ذرن رستو ګورې ولکنه او دلته ذرن مخ کې دی او نفعن رستو دی ځکه وېدا د حدیث کتاب دی تدبر کی حافظ هم تدبر کوي کني بیا بدواړه یادونه یو شانتي وای په تلاوت کې دا که څوک تلاوت کوي او په تدبر کوي او ما دلته سوچ کې چې آیات ولته مدلته مو پوښوي چې تاسو وایي چې کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا آیاته قل فرمایا لا املک نیم مالک لنفسی د ځان د پارا ذرن د بیماری او تکلیف د فقولو قرآن د عموم الفاظ ذکر کوي اے ذرن سرخوږي لوي کنا او ذرن تبي لوي کنا اجه د چا بشریشته دي تم ذرن وای اجه سو فقیرې غریبې په مخ کړه دي تم ذرن وای هر قسم مشکل د ځان نه د فقول مالک نه ولا نفعن او ند فائدې رسول الا ما شاء الله لیکن هاغا چې خو خشید الله لكل امه نجل دهر امت دفار یونی ټدا اذا جاء اجلهم کل جمراش نیټدوی فلا استاخرون ساعه نرستو کیږي بند یو لغن تسات ولا یستقدمون او ند اغه نړوان دکی دیشی دلته آیات کې وشکال له رسوب موای موسم ورته وګونی سي ویلا يتصور الاستقدام عند مجيئه فلا فائده في نفيه سوال له وای تصور کړوان دیواله نه راځي چې کله نیټه ورسیږي نو نفي څنګه کو پسوال پوښوي کنا وای پسوال پویدل نیم جواب دلته ولا استخدمون نو چې نیټه ورسیدا نو استقدام تصور کې ناراضي چې را رسیدلې څنګه بړوان نشي کپوی نه شوي نو جواب دارې چې دا لا یستقدمون عطف د په جمله شرطی نه په جزایی باندې نو دا مقید بالشرط نه ده نو دا آیات ګره دا څه معنا ده لكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون عنه ولكل امه اجل لا يستقدمون عليه پوښي په جواب باندې فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون وګورئ نفي د تصرف عن سيد البشر عن سيد المرسلين سورہ جن وګورئ قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا سورہ جن آیات دے یوشتم او یا پارد یو کم دیر شما او ستاسو اصولو کی دا آیات دے پسفیو صلتما کی قل حبیب او فرمایا انی بیشک ذچیم لا املک لکم درن نیم مالک تاسو د پارد مصیبت او بیماری او تکلیف د فقولو ورمخ کی آیاتونو کی وزان لدیم وای جزان لنیم نو تاسو له بس شم د چې نبی وای ځان او تاسو له بیماری نشم د فقوله نو یو بڑے بسنګ بیماری او تکلیفونه لري کی چې خلک را بلی را مدد کوي
او فرمائے انی بیشک از لا املک لکم نیم مالک تاسو د پارا ضررند ضرر او بیماری او تکلیف د فکولو ولا رشدا او ند سفیدی رسولو د هدایت کولو وساغایتونو ګورئ چې نفید تصرف ده ان سائر المخلوقات سوى الله تعالی د تمام مخلوقاتنا دی بارک وګورئ سورہ رعد دیار رسم بارک راضی آیات وګورئ 14 نمبر هغه آیات مبده او موضع الاستدلال بپکې ګورئ د تمام معبودان باطلونا نفی د تصرف دا آیات مبارکه کوي 14 آیات د دیار لسم فاری سورۃ الرعد قل فرمائے من رب السماوات والارض سوق دے رب د اسمانونو د زمکو قل الله ندا مشرکان بمقرارو کی چی اللہ قل فرمایا فاتخذتم من دونه آیاتا سنی ولی دی دزانون دفاراو جوڑ کڑی مدی من دونه لاود دی اللانا اولیاء معبودان و مددگاران لا یملکون لانفسهم اغی مالکان ندی دخپل زانون دفارا نفعا فوق الاسباب دفیدی رسولو ولا ضررا او ند ضرر دفقولو نقول دغه جمله زمون مغبو دیول استدلال له لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضررا دارنګ وګورئ یاد د سوره بنی اسرائیل انور آیات ترجمه سیم تاسو لموي اصول ګورئ چې څوک نه مې دا استاد دې چې موارب وای مسله وي د درس او تدریس دا دې په لګورئ چې که په سونو خلق ناس چې یو پکې پوښوي د استاد عند الله غاړه خلاصه اوس نور چې نه مانی خواري نه کوي وغ نه کی دي لیکل نه کوي نارو خو خبرې خون نه کوي هاوای ور انسان چې په یو خبره پوښي وای ایمان دا مطالبه دا اتا سو راغلی دلته د منلو د پاره چې کوم خبره د قران او سنت مطابق دا او داغه مخالف نه ده نو هغه منل بتا سو کوي دلته الا بتا سو الله رب العزت څه کوي لوی لوی اشخاص بدل نه جوړي وګورئ سورہ بنی اسرائیل پلسم پارک راضی او آیات مبارکه وګورئ داغه شپږ 50 نمبر قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا قل ادعوا الذین دی تامر د توبیخ وی او فرمایا حبیب دی مشرکانو تا زیر او بلی الذین حق کسان زعمتم من دونه چستاسو پی خیال و گمان دی ما سوا د الله نام او د دې په تفسیر کې وای جلالین کې موي الذين زعمتم من دونه كالملائکه وعيسى وعزير عليهم السلام او تسهیل کې موي ادعوا الذين زعمتم من دونه عيسى وامه وعزير او الجن والملائکه او فرمایا رو بلی آغا کسان زعمتم من دونه
چستاسو پی خیال و گمان نے ما سوا دا اللہ نا فلا یملکونا غی مالکان ندیم کشف الدر دل رکولو د بیماری او پریشانی او تکلیف او مصیبت عنکم دتا سنا ولا تحویلا او نه دتا سنا بل تورړو لشی چګنی تی عبادت کې او تان هغه چاله ورواړو لچغه عبادت او بندگی نه کوي دارنګي سوره فرقان وګورئ نفی د تصرف عن کل معبود سوى الله تعالی اتلسم پارکی د سوره فرقان آیات وګورئ ابتدا کې دا تلسم په اخر کې وګورئ آیات د دریم نمبر د سوره فرقان واتخذوا من دونه آلهة درم آیات د سوره فرقان واتخذوني ولید جوړ کړی دي مشرکانو من دونه ما سوا د الله نا آلهة نور معبودان او مددگاران لا يخلقون شيئا اغی نشی پیدا کول سشه پیوم چوماشی پیدا کولم قادر ننی وهم یخلقون او اغی پیدا کړی شوی دی ولا یملکون لانفسهم او ندی مالکان د پار د خپل ځانونو ضررن د ضرر د فقولو ولا نفعا او ند فیدی رسولو ولا یملکون موتا ندی مالکان د مرگ ولا حیاتا ند جون ولا نشورا او ند دوباره را پورته کولو اے سمرد مشرکانو معبودان دی نزان او نبل د پاره د مرگ مالکان ندی د ژوند او دوباره پورته کول مالکان ندي قرآن دې خبره رد کړي تاسو خدا سي دور لرالې چې مسله لګه صفا شوي زموږ وړوکالي کې بخل خدا واقعات ذکر کول چې فلانه کامل پیر دې نو مرید وای چې لاړم یره شپې پیر ټوټه ټوټه پروت وای سره ال توخې دلته وي ساری بیا نه اغناس الله وینه د مرګ مالک نه د ژوند وزانه ټوټه ټوټه کو به سکو او د فلانی پیر صاحب یو مرید یو خادم ملک الموت داغه اجازه نو غوښته وغنه روح واغسته نو یو علماء د اجازه نه غوښته او د روح غسته وای ملک الموت پسې وردو نو د روحونو وای ټوله کسوړای کې رو تختولا هبای وای څوک په تخته کې ناز تو څوک په کټ کې ناز څوک قبر روان کړو او الله وی ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا ولا یملکون د ټول دنیا معبودان باطلا کمبړ دي ک ژوند دي ک شهیدان دي ک اولیاء کرام دي ندی مالکان د چا د مرګ ولا حیات نو ند چا د ژوند ولا نشورا او ند دوباره را پورته کولو هیڅ د چا پلاسو کې مرګ او ژوند نشتا مدینه منوره کې اوسه دی تعالیه وای الله د حبیب بچی شو ابراهیم نولته پای رودل دی او زنانه رضاعی مور او داغه خاون به د لوهارای کار کولو تاسو د لوهار بټی دی یوسلیش داغه کې وټول لوګي خشابونه پکې بلو د الله حبیب بلاړو پالوګو کې بکې ناستو بچي به خپل کو اور پسې خبر وشو چې ابراهیم بیمار دی د الله حبیب راغه او حدیث د بخاری شریف کې دا سراغلی و ابراهیم یجود بنفسه ابراهیم د خپل روح ورکول سخا کولا
روح وتو او الله حبيب لاسو کیونیو وګوره دای په لاسو کې ته الله روح واغست الله د حبيب د مبارک سترګو نوخ کې بېږي او فرمای زړه خفقي سترګو نوخ کیږي وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ ابراهيم مستاف بلتنو جدای خفیو وسکول شي الله پیغمبر دا غي فلاسو کې دایله بچینه سوکو ولا يملكون موتا مالکان ندی د چا د مرګ ولا حیاتا د چا د ژوند ولا نشورا او ند زبار را پور تکولو دارنګ وګورئ سورہ سبا دویشتم پارکه نفی د تصرف ده ان کل معبود سوى الله تعالی آیات وګورئ د دویشتم پاری سورہ سبا دویشتم نمبر آیات ده قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير اقول موضوع الاستدلال بمبک پیجنئی خو شیخ نور الله مرقده شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله ایوه مونږ چې درس کولې به هغه آیات راوړوي چې مشرک له سلور واړه لارې بند کړي سوره ځکه په سلور وجو مدد کیږي الله ورله سلور واړه بند کړي ورا څوک چې چا سره مدد کوي او څه شی ور کوي نو د دې شی مالک وي یو وجه شو ها یا مالک نه ده خود مالک سره ای صدار او برخیدار ده درم د ورکولو سبب داوی چې نه مالک ده نه برخیدار ده خو مالک سره مدد کړي او سلورم وجدا د نه مالک دې نه برخیدار دې او نه مدد کړي خو سفارشي چلیږي ردل توي ور لا يملكون مالکان ندي وما لهم فيهما من شرك صبرخه نشتا وما له منهم من ظهير دا الله سو کېم دادی نشتا او رسول ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له سو وجش بیا تو ہے کنا انا او تو پس شبا سو وجنا مدد کیږي تکې ته بیا هغه پس بیا وې خیر وای او څنګه یو وجه سره بچیا هیڅ مالکی نو ور به کی رشتہ دار نه شریکی وي زم سي خاندای بنا ورکه چا درس یو خاندر غوګونو په دې سما وای دا کوم د دې لپاره نو جمهور پورې خاندو دا زموږ بچي دي چې دل یاد دي کنه او تاسو مور سره راوي شي دوی مواجه شو بچي چې شریکی دریم هغه سره مدد کړي او سلورما دا بده وای دی آیات کی سلور واړه خبرې سکی اے وای ته پسد ته حاجت روا مشکل کشاوه الہ العالمین فرمائی قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ او فرمایا حبیبا دی مشرکان تا زیر او بلی را مدد کئی حق کسان زعمتم من دون اللہ اگر دا بوتانو خبر ہے لتسنس کا یو خوی الذین ذکر کو بل من دون اللہ کی عموم نے ما سوا دا اللہ نہ ہر سوک کیوی او لا یملکون کی ونون سر جمراڑا ندی مالکان مثقال ذرت پمقدار دزری بر فی السماوات ولا فی الارض پاسمانونو کی او نفزمک کی مالکان ندی وما لهم فيهما من شرك
نشت د دوی لرا پدی اسمانونو زمکو کې من شرکن دا الله سره خدای توب کې صبرها وما له منهم من ظهير او نشت دی الله لرا منهم د دې معبودان باطل او د مشرکانو نا من ظهير سوکم دادی او رسوي ولا تنفع الشفاعه د چا سفارشم کار نه کوي چې الله اجازت ني فرمایله دارنګو ګورې سوره فاطر نفي د تصرف دا عن كل معبود سوى الله تعالی دو اجتماع پارک راضی آیات ګورې داغه دیار لسم او سوار لسم نمبر یولج الليل في النهار وردن کویش پاورس کې ویولج النهار في الليل وردن کوي ورزل رپشپې کې نو کله شپوږ دیږي او ورځ لنډيږي او کله د عکسوي وسخر الشمس والقمر او تابع کړي د نور او سپوږمۍ کل دا ټول یجري روان دي لاجل مسمن د نیټه معلومه پوری چرز د قیامت دا ذالکم الله ربکم دغه د شپې او درز نظام چلول والا او د نور او د سپوږمۍ نظام چلول والا الله ربکم استاس رب دې له الملک یوازید دی الله بادشاہی دا ځکه مبتدا او خبر دوان در تمہارے فکل یوازید دی الله بادشاہوي چې له الملک د الله بادشاہی دا نو معنی نیمګړی وکا ځکه خبر دلته کې معرفه راغلی نو داغي معنا ونشو له الملک یوازید دی الله بادشاہی دا والذین تدعون من دونه او هغه کسان چې تاسو را بلای او را مدد کوي ما سوا د الله نه ما یملکون من قطمیر ندی مالکان په برابرۍ د نری پوست کې د کجوري لاډو کې او زموږ موضوع الاستدلال په دې اخره جمله کې ما یملکون من قطمیر ای وې د نری پوست کې د کجوري لاډو کې مالکان ندی امړې سیم د مالک دی ها وای اگر چې موږ ورته پوره اختیارات ورکړي ها وای وې د دې خار تصرف د فلانی ولی په لاس کې ها وای په خار یو سیاسي اوس په خلکو هغه سمبالي شیخ صاحب درس کوي هغه جوړونه نو د داتا صاحب په دربار کې ناسو چې پاس وکي نو چې پاس شو وې دینه معلومه شې چې داتا صاحب لاہور کا حقیقی مالک ہے ہمائی دا سیاسی سری ادھے ویم لے با اسلام راوڑیا غریب دی ایمان کی دین نہیں خبر ما یملکونا بڑے دیس مالک نہیں دی وجہ نگو رہے کہ سوک مڑ شو سوک اشتہ دینا او دا کفن ضرورت ہے نو د زکات پیسې د مرده په کفن کې سوق نشي ورکول د فقه مسله ده ولی د زکات د پیسو به غریب مالک کې مړ مالک کېږي نه نو اوبای کچاوي جما سره 1500 روپۍ دي ادا فلانه مړ دې اوسو کېشتره نه کفن ورجوږي زکات نه کېږي زکات کې بڑومبه غریب سکے تملیک شرط ته امړې سره ما یملکون من قطمیر ما یملکون من قطمیر مالکان ندی من قطمیر داغ نری پوست کی لکجور داڑو کی دارنگی اگرئی سورہ زمر دروشت میں پارے پاول مخ کی اگرئی آیات دے اتم درشم نمبر
آیات دے اتم دیرشم نمبر آیات دے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ كَچَرِ تَپُوسُ او پختنو کتا حبیب د مشرکاننا من خلق السماوات والارض سوق دې چې پیدا کړی دي اسمانونو او زمکي ليقولن الله نخام خاذيب مقرار کی چې الله قل فرمایا فرئتم خبر را کیتا سما تمالا غچا بارکی تدعون من دون الله چتا سویرا بلیما سوا د الله نا ان ارادنی الله کی اراده ولرزما بارک الله بدر النس بیماری او تکلیف او مصیبت هل هن کاشفات دره آیا دستا صدا خدایان او معبودان لری کون کی د بیماری دا او ارادنی برحمت یا زما بارک اراده ولری د رحمت هل هن ممسکات رحمته آیا دی بندون کی در رحمت د الله نه بیماری لری کول شي او نه رحمت بندول شي قل حسبی الله او فرمایا ماتا الله کافی دے علیہ یتوکل المتوکلون پدی اللہ دے بروسکوی توکل کون کی توکل دکئی توکل کون کی وسا آیاتونو گوری چی نفی تصرف دان جمیل خلق که معبود دے او که غیر معبود دے دامخ کی خو معبودانو کن عمل دی بارک وګورئ د سوره مائده شپږم پارکه آیات داغي ولسم وګورئ نفی د تصرف دان جمیل خلق ولسم آیات کی وې شپږم پارکه استا اصول کی اصل دولسم صفحه کې نام مسله لقد كفر الذين بیشک الله وی کافر دی هغه کسان قالو چې غي ویل دي ان الله بیشک الله هو المسيح ابن مریم دغه مسیح علیہ السلام دې چې د مریم بی بی دې قل فرمایا فمن یملک من الله شیئا سوک دے چه مالک بشی دا اللہ دا طرف نشے انظر بر ان ارادک اللہ ارادو لری ان یحلک المسیح ابن مریم احلاق نہ مراد دے کہ ماتت و وفات دے چه وفات کی مسیح ابن مریم علیہ السلام و امہ و مورداغ ومن فی الارض جميعا او هر غسوک چیز مکہ کی دی غن اے اللہ جلالی شان کی جواب کئی اے مشرکان تاسو وائی چی عیسیٰ علیہ السلام الہ دے کہ اللہ غواړي چې هغه وفات کی نسوک به بچ گئی عیسیٰ علیہ السلام چې کله را کوشي ژوند دې اسمان کې نا وفات کی او هغه به دفن کی دارنګ هغه موجود او والده وفات شو خو خپل مور د مرګ نه بچ نکا ومن فی الارض جميعا او هر هغه څوک چې زمکه کې دی ټول الله تاسو کوي وای کدا ټول مړو کوم څوک بچ کولو والده پجوندو مړو کې څوک به زمانہ بچ کی اور خاموشی دا څوک وې دي شي الہ العالمین خپل جواب کوي وللہ ملک السماوات والارض وما بینهما چې څوک بچکول وال نشتا او د مرګ نه خلاصول وال نشتا
نو نتیجه او ثمره او خلاصه سروتا خاص الله لربان شهید اسمان نوزم کولا وما بینهما غشری پمند دی دوارو کی یخلق ما یشاء پیدا کئی غچ خوخیشی ور آدم علیہ السلام بی پلار او بی مور پیدا کو حوا بی بی د آدم علیہ السلام د پختین پیدا کا عام انسانان د مور او پلار نه پیدا کئ او عیسی علیہ السلام بغیر د پلار نه د مور نه پیدا کو یخلق ما یشاء پیدا کوي هغه چې خوښي والله علی کل شیء قدیر الله په هر یو شی قدرت او طاقت والده دارنګ وګورئ سورہ انعام و مفارکی او آیات وګورئ ولسم آیات د سورہ انعام نفی د تصرف دا عن جميع الخلق وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسسك الله كجرور سويتات مخاطب الله بدر س بیماری س پریشانی س تکلیف س مشکل او س مصیبت فلا کاشف له الا هو نو د دې لري کون کې ما سوا د الله نبل سوق نشتا وګور عجیب کتاب دی کاشف نکرا او په سیاق د نفی کې راوست عموم دی نه مړ لري کولې شین ژوند دی نو ولی نه پیغمبر نه ملائک نه انسانان نه پیریان فلا کاشف له الا هو ادا لا اله الا هو معنا در لکای لا کاشف لضر الا هو لا اله الا هو سمانا لا کاشف لضر الا هو مشکلات او بیماری او پریشانی ما سوا د الله نبل سوق نشل رکوله و ان يمسسك بخير او کور سویتا تس خیر سدینی او دنیوی خیر در کئی او د صحت او د اولاد او د مال خیر در کئی نو د الله خیر سوک بندول نشي فهو على كل شيء قدير نو دا الله په هر یو شی قدرت او طاقت والده او ګورئ دغه شان آیات سورہ یونس کې مرادی نفی د تصرف د عن جمیل خلق سورہ یونس یو لسم فارق رازی او آیات دے داغی یو سلوم نمبر 107 نمبر آیات دے سورہ یونس وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ کو ارسوی تا تعالی مخاطب بدر اے قرآن دو عموم الفاظ ذکر کرے بیماری دا نور مشکلات دی نور پریشانی دی نو ایدا گوره بغیر دا اللہ نا بل سوک لری کول نشی کچری ارسی تا تعالی س تکلیف س بیماری س پریشانی س غم س درد و س مصیبت فلا کاشف له الا هو نو نشتر دی غم او مصیبت او پریشانی او بیماری لری کول والا الا هو مگر دغه یو الله دې و ان يردك بخير
او کې اراده ولرستا بارک الله د خیر فلا راد لفضله نو نشته د سوق واپس کون کې د الله د مهرباني کدا ټول دنیا را جمع شي نو د الله خیر چې رسي منی کولې نشي یصيب به من یشاء من عباده رسوی پدې سراغ چاله چې خوښي د خپل بندګانو نا وهو الغفور الرحیم او دا الله ډېر بخونکې او مهربان دی سورہ احزاب ګورئ اوای یوشتمه پارکی سورہ احزاب ګورئ آیات دی ولسم نمبر سورہ احزاب یوشتمه پارک راضی آیات ولسم ګورئ او موضوع څه شروع ده بھائی تعالی تاسو د پاره راړو او نفي التصرف عن جميع الخلق چې پته خو درلګي کنه بھائی قل من ذا الذي يعصمكم من الله او فرمایا سوق دے غزاد چې بچب کی تاسو من الله د الله نا ان راد بكم سوءا کیرا دول رستاسو بارک دس تکلیف اسو کم پمړو ژوندو کی بچکول وال نشتا او اراد بكم رحمه یا اراد دول رستاسو بارک د رحمت اے چې الله تکلیف رسي سو بچکول والشتا ولا یجدون لهم وبنم بدای دخل زانو ظفارا من دون الله ما سوا الله نا وليا سوق دوس ولا نصيرا مددگار سورہ فاطر ګورئ دویشتمه پارکه نفید تصرفا جمیل خلق او دا یو جامع آیات مبارکه ده وګورئ آیات د دویم نمبر د سورہ فاطر ما يفتح الله للناس اغه چرا کولاو کی الله د خلق د فار من رحمتن د رحمت د دنیا او د دین او د رحمت د دنیا او د آخرت نا فلا ممسک لها نو د دې شوب بندول وال نشتا ممسک نکره کا او پسیاق د نفی کنا هیڅو کم کمړو ژوندو کی دا بندول نشي ادي وجه دا موږ تاسو نه کوی نیت مخرب او ځنی وختار باندې الله دینی دنیوي نعمتو کی اعظم کو تاسو زکه کینا حسدی چې دا ولې پد کړي ای وې نیت بدی مکه وای سب نشکوله فلا ممسک لها بلکې تب ته الله نه سوال وکا او یا الله دا کم دینی او دنیوي نعمت دې دل ورکړه دا ول ډېر کی مال امرا کې خزانه دې ډکې هغه چې کلاو کی الله خلقو ته من رحمت د رحمتنا فلا ممسک لها نو دې شوک بندون کې نشتا وما يمسک هغه چې بند کی فلا مرسل له من بعده نو نشتا شکرا کلاون کې دی لرا پس د بندول دا غنا ورالته لها ضمیر مؤنث ذکر کو عدل کی من بعده کی ضمیر د مذکر کو و اختلاف د ضمیرین په دې اعتبار ده چې مرجع د اول سرګند د چې رحمت ده او من بعده کی مرجع د ثانی مطلق ده ذکر دلته ضمیر د مذکر ذکر کو
اے الله چې د رحمت دروازه کولاو کی سوک بندول والا نشتا او چې بندې کی ها ادري مثالونه دي ور ابو طالب د پار الله د هدایت دروازه بند کړي و الله حبيب سمرا عمر اجړل او چې الله بند کړي ورا کولاوي کولا اخر کې الله د تسلی په تور وای سوره قصص کې انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء حبیب چا سره چې زمینا د نو فلار کول نشي هدایت کول ول ذات د الله ور سردار د کائنات جاړي او چې ابو طالب لبند د نو را کولاوي کولا دارنګ خلیل الرحمن ابراهیم علیہ السلام جاړي د والد د پار دعاګانې کوي او چې الله ورته د هدایت او د رحمت دروازه کولاو کړي وا نو د خلیل جړاګان او فریادونو سو نکا را کولاوي نکا او چې الله غواړي نو باز خلق لاړو چا دعا ني کړي او هدایت ورته ملاو شي ادا ګورم مصپسم وایو یو مسنون دعا دا هغه کې د الفاظ دي اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت دا د ایمان او توحید عقیده ځان سره زوتو الله چې تی منی کې سو کور کولو والے لشتا چې تی ورکه سو بندولو دا وای فرض پسې کنا د فرض په اذکار مسنونو کې او دام د اللهم لا مانع دا د ایمان او د توحید عقیده یادولو زوتون الله چې تی ورکه نو هیڅ کم بنکول نشي او الہ العالمین چې تی بن کې نو سو کرا کولاول نشي وګوره د هر آیات اخر عیسی د ما قبل آیات نه چوروي وهو العزیز على الارسال والامساك الله غالب او قادر دې په کولاولو بندولو چاله بندي او چاله کولاوي وهو العزيز الغالب والقادر على الارسال والامساك الحكيم او د حکمتونو خاوند دا چاله را کولاو کو پدی کې حکمت دے او چاله بن کو پدی کې حکمت دے احادیثم پدی باب کې ډېر راغلي دي لکه مسلم شریف حدیث تاسو اصول کې 114 صفحه کې ذکر ده ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی حافظ الحدیث ابو ربس جمعه او مسجد نیول ا د روړی موړی او د دې فکر نو صحابه کرام دی یو لاک نس سیوا دي او دمرا حدیث دبل چانه منقول لري سمره چې اعلی کې د صحبت زمانه هم لګا د خیبر د فتح په موقع اسلام راوړی دا شپږم کال دی هجرت د الله د حبیب د وفات لپاره سلور کال پاتې دي په سلور کال کې دومره کار کړي چې هغه چا د ابتدا د اسلام وروړي غم دومره حدیث دي منقول دي ځکه بس د الله حبیب لازم دی ولې او مسجد لازم دی ولې دا د طالبانو بشر دي طالب دې د روړی او د نور څه فکر نه فکر دې د سو کی فکر دې د خپل سبق کی قال لما انزلت هذه الايه وَيْكَلَ شِدَايَاتْ نازل کړي شو انذر عشيرتك الاقربين حبيبه يروا دا خپلوان چتا تنزيلي د سوره شعراء آیات ته نو دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم قریشا الله حبیب قریش رو بلل فاجتمعوا راجمشل فعم وخص عام خطاب مکو خاص خاص خلق لنمونه مواغست فقال يا بني كعب ابن لؤي اے بني كعب ابن لؤي انقذوا انفسكم من النار زانون دور نخلاص کئی پخکل یقیدی او فعمالو یا بني مرت ابن كعب اے بني مر ابن كعب انقذوا انفسكم من النار
زانون دور نخلاص کئی بنی عبد شمس زانون دور نخلاص کئی یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار یا بنی ہاشم اے بنی ہاشم دا ہاشم دا اللہ دا حبیب سو نکو او تاریخ والا لکلی وی اصل کې حشم وی دلدل کولو چوری کولو لا وی په مکه مکرمه کې که حد راغلی نو د شام ته وخانونی ګلول تنه روټي او خوراک راغ او هغه خلکو له چوری کوټوله مکه مړکا نو د تسوی هاشم ورته وی هاشم معنا څه ده چوری کون کې ټول خلکو له غړو کې روټي چوری کا او ماړې کړ ادا سخاوت د عربو یو فخر دا مل مستیا د دوی یو فخر او دا ورته د خپل نکنه په میراث کې پاتې و ابراهیم علی السلام د مل مستیا بنیاد چایخه ابراهیم علی السلام نو عربو ګور عجیب عجیب واقعات کی تاسو د ادب کتابونو کې ویلي و یا رب سره چې بشکل مالو ادب علم سنبالو تنظیم بو نو اور به په یو چت ځای بلولو چې ګوره کله رڼا چاو کتا او یو مسافر راغی او ما ته دا اعزاز حاصل شو چې زما د کور کې روټي وخوړه اکه سبنو نو اور به بیا کته بلولو چې څنګه دا رڼا سوکسي کې راشي سیدا داسې مربو کې تیر شي اعلان کې زمانہ د کفر وا غلام لبوي دي ډېرې لو خېجا او نن شپور بلوا که مسافر ستا پر رڼا را لساري ولې آزادو ناغه اور بلولو اچي الله والا مسافر ورال اماړه وکړ لساري به غلام آزاد کو اوسم صحیح عرب ای کې سخاوت ده صحیح عرب سری پای کې سخاوت ده یو خاصی یو ځای بل ځای له شکر راغلی او دا عربو هغه شکل او صورت جوړ کړي صحیح عرب دا ماشاءالله ډېر صحیح خلق دی نو د نبی رسول الله دی ذکر هاشم په دې اعتبار وای خلق باندې قحط راغله او ټول ته روټي چوری کا ویزان بچ کئ دور نا بیا یا بنی عبد المطلب یا فاطمه انقذی نفسک من النار زان ګره دور نه بچکا فإني لا أملك لكم من الله شيئا زګور اختیار منني سبا کړه الله د قانون د لاندې نو بچکول منشم غیر ان لكم رحما سأبلها ببلالها مستاسو ما سره رشتہ داری دا او زبداغي پالنکوم دارنګه حدیث د ابن عباس رضی الله تعالی عنہما ادا یو جامع حدیث ته الله دې په ما او تاسو ټول امت ته عمل توفیق ورکړي علماء لیکلي وې دا د ژوندۍ آینه هر څوک او دستور ځان له جوړ ابن عباس رضی الله عنه ما وې د رسول الله علیه السلام پس رستو سور فقال يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك غلام نابالغ لکتم وی او بالغ باندې د غلام اطلاق کیږي ابن عباس رضی الله عنه د نبی رسول الله په زمانہ کې لا بلوغ ته نور رسیدل وی ذتا سولد س کلمات او تعلیم در کوم الله یاد ساته حفاظت بده کوي اے الله یاد ساتل شي د الله اوامر له ګورا د الله پابندۍ له ګورا نو کله چې ایمان او دین دې مشکلات برازي خو حفاظت کولو والا وسکه حفاظت وکړي تاتي رجمه زمو مدینه مخ کی جمعه مدینه منوره کې و نه یو موضوع باندې بیان کړي د حرم امام پدی موضوع کو چې څوک د الله د اوامر او نواهی پابند وي الله به حفاظت کوي ابراهیم علیه السلام پابندو اور ته ورغرزول الله حفاظت کو کنا د بچی بارا کې حکم وشو چې ذبح کا چاړه راکاږي او چې حفاظت کولو والا الله دې چاړه بولی وخت کوي یوسف علی السلام ورونو کوي ته ورسولو او چې حفاظت کولو والا حفاظت کوي هغه تخت او تاج او بادشاہي ته ورسولو د څوک چې د الله د اوامر او نواهی پابند دي
اے مشکلات به د دنیا کې راځي خو حفاظت کولو والا بس کوي يحفظك احفظ الله تجده تجاهك دا الله دا اوامر د دین د نواهی او پابندی کوا هر وخت به ځان لمخې لګوري اچ سوال کې نو دیو الله نه کوا اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله چې مدد غواړي نو دیو الله نه غواړه او ورته واعلم ان الامه پوشک دا ټول امت لو اجتماعت راجبشي الا ينفعوك بشيء چې تعالی فائدہ ورسېدي او شی بارکه لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك دې تعالی فائدہ نشي رسول دې شي مگر هغه چې الله دا غي لیکل کړي ولو اجتمعوا على يضروك بشيء کراجم شول چې zarar ورسېتا ته دیو شي لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك نو تعالی ضرر نشي رسول مگر هغه چې کوم مالک او خالق په تقدیر کې لیکلي رفعت الاقلام فکم قلمونو چې تقدیرونه لیکل کېدل پورته شي وجفت الصحف اپکم صحیفو چې دا لیکل کېدې شو لغه چې شوی دي هذا حديث حسن صحيح اخرجه الترمذي د دې حدیث کې دغه مسله موږ تاسو له ذکر کړي دریم کې سم ده زمون په اصولو کې اشراک فی الدعاء لکه د شرک اعتقادي څو اقسام ها بھائی سلور اقسام دو پکې الحمدلله تیر شول الله دې موږ لزدم کی او موږ دې ټول امت دې ته هم ساتي د شرک نه اوس دریم نمبر ده اشراک فی الدعاء دعا په لغت کې ندا ته وای اواز ته وای لکه د سوره بقره آیات موږ د دلیل لو تایید د پاره دلیل د پاره پیش کړي دیمه پاره کې 171 نمبر آیات ده ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء دعاء وی بلنتا دارنګ ابراهيم عليه السلام بارکه 260 نمبر آیات راغله د درې مفارقه ورته کې د موضوع الاستدلال ده نور ترجمه اصول کې شوی ثم ادعوهن وی بیا دې مارغان روبل आवाज ولا ورکا وګور دا مسله مو ذکر کړی بعض خلک وایي چې دعا په معنا د عبادت ده ولا تدعو من دون الله و عبادت مکه و ما سوا ده نه دعا په معنا د आवाज ده چې ته ورو رسېږي رامدد شي پنې کوي ورو رسېږي زما مشکل دفکه زما حاجت دفکه دا دعا عبادت ته خو په خپل معنا ده ذکر تاسو له سوره آل عمران کې راشي والرسول يدعوكم في اخراكم چې ته دعا په معنا د عبادت ته نسوي والرسول يدعوكم في اخراكم معنا به څنګه جوړه پیغمبر تاسو نورستو تاسو له आवाजونه کول چې ته دعا په معنا د عبادت ته نبي هغه د سور غلط نسبت کو والرسول يدعوكم في اخراكم دا د دعا معنا د چې دا आवाज ته وایي وقد ګورستاسو په اصول کې 117 صفحه کې وای ما تاسو له اصول ګورئ نو ډېر بتاسو قتل او اجمالا به موږ وی په ترجمه ته ډېر زر رسیدلی وای ها بھائی او تاسو ګورئ نه بیا چا کتلی کې چا نه کتلی نن ان شاء الله چې عمل کړی او نن گزاره کوي ها بھائی دا نه کتلی بیا کنه ها ورته تاسو دا نور دې به خود دې چې سره خبره نه معنی یا به چې سره استاد خبره نه مانی نو دې مور پلاس الته جرالي ګورو ولې چې ګورو د استاد نه مانی مدرسې دې لیکم اصلوي خرازي سره پاسه په دوره کې خو یو شعر بچیا چې د استاد به بالکل نه مانی ها بھائی نو چې نه مانی نو بیا به خیر یې اوسه ها بھائی ټول خبره سکینه ټول خبره په منلو کې د عزت ته ور خبره معنی
چا چې منل کړي الله به لوی لوی سړي جوړ کړي چې څوک منل نه کوي دا پتا سو ضروری ده چې د خپل استادانو د مدرسې جایز خبره بخا مخاسه کوي بنای با دی بنات الامدادی ګور تاسو سو په خپل طبیعت راځي په کار دا وی کنه چې سړی په وخت درس لراشي اوس د بازي ننی مسول تیر شو لو جان سلورمه یې تیر شو نو دا واړه وای چې په کوم ځای نه پويږي نو برستا سو معلمات یې نزان پوي کوي اگر موږ کوشش کوو چې د درس سره درسم دشي برم ګور بنات الله قاعده شروع ده نو د تجوید کوشش هم کوي څه کوي تجوید کوشش هم کوي چې دشي بل تاسو بنات الله ګور موږ اکثر د درس سره درس کوو ما یو قرآن ته پوښتنه ملاکه می عالمات چې فارغ دي د مدرسې نه دایله د خپل مسلو ته پوښتنه دایوي چې تاسو مې دیو کو په خپل مسلو ډېر خاص نه پوي څه پويږي په خبره وانه دا غي نه پس څومره کال وشول چې موږ د درس سره ماسوتن د فقه دا اوله یې قدوري ولا ختمو دي کې مقصد د خپل مسلې سری دي کې د موز مسلې د شي دي کې د روزي مسلې د شي دي کې د حج مسلې د شي اذنانه خو معاملات څه نه کوي کنه چې ګنې بو یو اموله وې ها چې ګنې دکان بکې سب خرڅای را خرڅای نو بدغه ولډې دي وجنه د بناتو مدرسه کې ډېر توجه بو یو طرف تني ځکه زنانه څنګه کوي څه خرصول او غستل ډېر څه کوي نو ماشاء الله کوي زنانه خواري کوي دای ور سره خپل مسلې زده کی تاسو ګوره کوشش کوئ چې دې سره نور څه تاسو یو کار نه کوئ نو ما یو نه کوئ نو بل څه کوي نګور کله دا استعمالی دعا بمعنى الحث على قصد الشيء والدعوه اليه اتیزی فقصد ورادی دی یوشی او دعوت اغیتا لکه سوره یوسف کې دا معنا راغله آیات یو صفه یوسل ولسمه کې وګورئ قال رب السجن احب الي مما يدعونني إليه قال یوسف علیہ السلام فرمایلی رب السجن اے زمارا بجیل احب الی دیر محبوب دے ماتا مما دا غسنا یدعوننی الیہ چې دای مال داغي دعوت را کوي او مال داغي کی زرا کوي وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اسمر پکلا کا سوال کوي اے الله نه چې سوال کې نو سم پکلا کا بکې اوای وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ کچر واد نړول زمانہ رب مکر او فریب د دې زنانو د مصر اسب الیهن عذاب میلان حکم دویتا واکم من الجاهلین او شمبدنا پوهنا نو کله دا په معنا درا بلل راضی لکه سوره یونس آیات مو ذکر کړي والله يدعو الى دار السلام الله تیزی ور کوي د جنت په نومونو کې او نوم د دار السلام سنو مې او الله دې چې موږ په ترجمه پوي شو اتدبر دې ته وایي چې قران کې سلټه نو یو ځل چې ختم کې وې د جنت نومونه بدی کفزار سره کلمه کافی کېدا یره قران کې د جنت څومره نومونه دي یو نوم دې دار السلام د دنیا نوم دې دار الاحزان د خفقانونو پریشانو کو یو ختميږي بل راضي بل ختميږي بل راضي او د سلامتیا پور جنت ته او دار السلام سلام د الله په نومونو کې او نوم یعنی د الله پور دا نسبت د تشریفا او دار السلام دی توي دا خود بدر دود سپکاوي او په یو بل د تهمتونو لګول کور دے او هغه د سلامونو کور دے الله به سلام وای ملائک به سلام وای جنتیان به خپل سلام وای ولا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما
الا قيلا سلاما سلاما والله يدعو الله تیزی ور کئی الله دعوت کئی وبلل کئی اغکور د سلامتی آتا ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم او هدایت کئی چال چوغاڑی طرف دلار نیغتا دارنګه ګور دا په معنا در ابلل راضی لک سوره مومن کی آیات موږ ذکر کړې د اصول په یو سره تل سم صفه کې رجل مومن وی ویا قوم ما يدعوكم الى النجات دلته ګور هغه معنا ده ته تیزی ور کوي چې قصد کوي د نجات سه زما قوم ما يدعوكم سشوی مال رچرا بلم دعوت در کوم الى النجات نجات طرفتا چې هغه ایمان دې د الله وحدانیت دې وتدعونني الى النار او تاسو بلای ما اور طرفتا او دعا اصطلاحا ستوي نو د الله نه سوال کول د الله نه مدد غختل فی الشدائد والنجاح والحوائج شرک فی الدعاء دی توي اې دی په لوري لکه څنګه فوق الاسباب مونږ الله را بلو چې الله زموږ دا مشکل لري کې زموږ دا حاجت پورته کې دا غشان پدی افیدی بل چاله आवाज کو چې د لری او نږدې نه زما आवाज اوري زما د حال نه خبر ده زما په دې حاجت پورا کول قادر ده زما په دې مشکل لري کول قادر ده دي ته وای اشراق فی الدعاء ذکر ګور اول باغ آیاتونه ګورئ چې اثبات الدعاء لله تعالی عن سائر المرسلین پس وخت مو برابر شو نو تاسو ته شو کې نیمه غنټه تفریق وکړئ او بیا زر راځي وای وخت لزان را رسوي بیا ان شاء الله زر راځي